لا ولد له ولا والد له، لا أصل له ولا فرع له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. आशाओं से थिनके ले लेकर सपनों का महल बनाया था। आशाओं से थिनके ले लेकर सपनों का महल बनाया था। तूफानों से थिनके बिखर गए, कोई वहां गुरे कोई यहाँ। अजीजानो, दो उम्मते मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम, द बाग गुलानो, जमादा खिताब, जमादा आवाज औ या एहतिजाज या फरियाद, दा सिर्फ हक़ खल्क़ सरदे चिकम खलक जान मुसलमान गणी खोस व इस्लाम के हर सद अल्लाह गणी। मुसलमान डीर दी खुसरद मुसलमाने ना खलक द हर स मालिक व वाकदार खल्क मुहम्मदुर रसूलुल्लाह गणी। मुसलमान डीर दी खुद हर स वाकदार और इख्तियारमंद खलक आइमाई किराम गणी। मुसलमान डीर दी खुद हर स वाकदार और इख्तियारमंद फुक़हा गणी। मुसलमान डीर दी खुद हर स वाकदार और इख्तियारमंद उलमा गणी, असलाफ गणी। और द उम्मत पैगंबर सरा हम मीना दा
د امت ائمه سره هم مینه ده، د امت اسلاف سره هم مینه ده، د امت علماء و بزرگانو سره هم مینه ده. د دې مینی په آڑ کې، د دې محبت په آڑ کې بعض مولا طبقه خلق باندې دغه فقها، دغه انبیاء، دغه اولیاء، دغه نیکان خلق په خلقو د خدای په ځای مني، دی مینی نا غلطه فائدہ اخلی. نو لہذا زما خطاب صرف هغه مسلمانانو سره ده چې هغه د هر څه واقدار او اختیارمند صرف اور صرف څوک ګڼي؟ الله ګڼي. څوک چې واقدار او اختیارمند محمد رسول الله ګڼي هغه نه مې نه ګیله شته او نه ورته خبره کوم. څوک چې د هر څه واقدار او اختیارمند امام ابو حنیفه، امام بخاری، امام شافعی، امام مالک، امام مسلم، امام فلان، امام فلان، څوک چې دا د دین او د هر څه واقدار او اختیارمند ګڼي دو سره مې بحث نشتا. بحث میں صرف هغو خلق سره دی چې هغه مسلمانه سره سره واقدار او اختیارمند نه رسول ګڼي، نه ائمه ګڼي، نه علما ګڼي، نه صحابه ګڼي. د دین واقدار او اختیارمند صرف اور صرف څوک ګڼي؟ الله تعالی. د هغې دپاره د قرآن کریم یو دو آیاتونه او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک دا ما دی قوم تا بطور عبرت راوڑی دی چې نن کله په منبر باندې ز یا یو حق پرسته سړی یو داسې خبره وکړي چې په هغې کې د فقهاو، د ائمو، د مولایانو د جوړ کړي دین رد موجود وي، چې کله هغه خبره بیان شي چې په هغې کې د الله الوهیت او د الله واقداری او د الله اختیارمندی بیان شي چې دا دنیا د رب ده، پیغمبران رب پیدا کړي دي، مولیان او شیخان او بزرگان د رب خادمان دي، دوی د الله په مخ کې چون نشي کولی او د دین تمام تر اختیارات الله سره دي او د الله خوښه ده چې کم شی مقرروي او د الله خوښه ده چې کم شی نه مقرروي، کم شی ضروری ګڼي په خلقو، کم شی غیر ضروری ګڼي، کم شي ته اختیاري نوم ورکوي او کم مضمون ته غیر اختیاري نوم ورکوي. دا واک و اختیار د چا دی؟ کله چې دا خبره وشي نو زمونږه ملا طبقه، زمونږه هغه باطل ملایان چې هغو ټول عمر د بزرگانو په نوم خلق وخوړل، د رسول الله په نوم یې خلق وخوړل، د ائمو او د شیخانو په نوم یې وخوړل. څوک د امام ابو حنیفه سره د خلقو مینې نه غلطه فایده اخلي چې پوهیږي چې دا خلق د امام ابو حنیفه منونکي دي، نو خلقو ته وایي چې پلانی د امام ابو حنیفه منکر دی، او چې پوهیږي چې دغه ځای کې خلقو رسول الله سره ډېره مینه ده بیا وایي پلانی د رسول الله منکر دی. څوک چې پوهیږي چې دغه ځای کې خلقو امام بخاري سره ډېره مینه ده بیا وایي چې دا سړی امام بخاري پسې خبرې کوي. د ځمکې هر هغه انسان، د ځمکې هر هغه پیغمبر، ولی، نبی، امام، فقیه، ښه سړی بد سړی، خو چې د چا ورسره مینه ده باطل مولا د هغه د مینې نه غلطه فایده اخلي او په عوامو کې یو تأثر پیدا کوي. اولو جی پلانی خبرو نه مانی. نو یاد وساته منګه په دین کې صرف اور صرف د چا خبره منو؟
د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ځکه منو چې الله تعالی د هغه تصدیق کړی دی. د هغه خبره ځکه منو چې رسول الله صرف د الله خبره راوړې ده. د رسول الله خبره ځکه منو چې رسول الله صرف موږ ته قرآن راوړی دی. د رسول الله خبره ځکه منو چې زما رب ویلی دی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. زما رب وی محمد مصطفیٰ د ځان نه خبرې نه کوي بلکې هغه صرف اور صرف وحی بیانوي. ان هو اے عوامو ہوا ضمیر مفرد دے یو ضمیر دے یو شیطا راجے دے چاگے تا قرآن وائی. ان ہوا ندے دا قرآن ان ہوا ندے دا قرآن الا وحی یوحا مگر دا دا اللہ طرف نا وحی دا. اشارہ رب العالمین قرآن تکڑے دا. محمد مصطفیٰ قرآن راوڑے دے. محمد مصطفیٰ دا قرآن پیش کولو والا دے. نن سبا دا دولسو دیارلسو سو کالونا دا یہودو پا اشارہ باندی دا نسواراو پا کششنو باندی مسلمانانو کی داسی روایات رانن استلی شوی دی. رسول اللہ پسی داسی خبری تڑلی دی چاگہ دا قرآن نا خلاف دی. اے امت آزما فریاد واورا قرآن کریم اعلان کوي لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل على لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وكانوا یعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. اللہ تعالی اعلان کوي چې یهودو باندې لعنت کړي دے بنی اسرائیل باندې لعنت کړي دے په جبا د داوود علیہ السلام او په جبا د عیسی علیہ السلام. هغه انبیاء دوی تخیری کړي دي هغه انبیاء دوی باندې لعنت ویلې دي. الله د هغو انبیاء په جبا باندې په دوی باندې پټکار نازل کړي دي لعنت نازل کړي دي. نو الله فرمایي لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم. ولی پہ نازل کڑے دے ولی خیری ورتکڑی دی ذالک بما عصوا وکانو یعتدون. زکا چی دوی نافرمانی کا والا دا اللہ دوی دا حد نا تیر وطل پہرا خبر کے کمین بے پیغمبر سر کولا نو خدای تبے ورسو کچری نفرت بے تے کولو نو بیا بے ورطا بدر دیوے سپکس پوری بے قتل پوری بے انتظام کولو ورلا عرشی کی تجاوز کولو. اللہ فرمائی کانو لا یتناہون عن منکر فعلوه. ہر حقا کار چی حقا با ناکارو حقا با نارواو داغی با اللہ طرف نا حکم نوی شوے خوچ دوی با کولو او دوی کی بے رواجو او دوی با آغا خگنلو. اللہ فرمائی لا یتناہون عن منکر فعلوه. کم کار بچی دوی کولو حقی نبای خلقا نمانا کولو. اے پختون قوما اے مسلمان قوما ستاد ربان دی قسم وی خبر زڑت کوزی کا دا حق و دا باطل دا ٹکراو وقت دے دا حق و دا باطل دا خکارا کے دو وقت دے دا حق و دا باطل دا صفا کے دو وقت دے. جاء الحق و زہق الباطل. دا قوم با یا قرآن منی او یا با طول عمر دا غس فرقو کی پروتوی یا با قرآن منی یا با دا غس اختلافاتو کی پروتوی یا با قرآن منی یا بدوی د یو بل دشمنانوی یا با قرآن منی یا بد امریکی غلامانوی یا با قرآن منی یا بد خلق غلامانوی. تم بے مولانوی ایمان بے پا مولاوی ایمان بے پا اماموی الہ ایمان بے دا مخلوق پا کتابوی
قوما زړتا دا خبر کوزکا نن کچری یوا حق خبر وشي آواز پورته شي چې الله تعالی دو سيزونه را لګلي دي یو لازمی یو غیر لازمی یو اختیاری یو غیر اختیاری محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امانت کی خیانت نه کړي هغه هم هغه دو سيزونه من تراوړي دي ضروری او غیر ضروری چاغي ته فرض او نفل وای یا واجب او نفل سره تعبیر کا یا لازم و غیر لازم سرا تعبیر کا یا اختیاری غیر اختیاری سرا تعبیر کا دا صرف دو سیزونا اللہ راوڑی دی او بیا حقی کی تراوی دی کہ حقی کی سنت پنمس دی کہ پاقی کی ہر عبادت دے چھے اللہ فرض کڑے ندے نو حقا دویم نمبر کی چشے دے نفل دے نو چھے کلا دا خبر اوشوا پا دے نوافلو کے دا خلق و روزی پرتا دا دے نوافلو کے میٹایانی دی دے نوافلو کے نقد پیسی دی دے نوافلو کے قرآن ختم والدی دے نوافلو کے دا ختم قرآن نا جوڑی ملاوی گی رستو دے نوافلو کے ختم قرآن نا رستو چایون ملاوی گی دے ختم قرآن نا رستو پیکاوڑے ملاوی گی لڈو گان ملاوی گی قسمہ قسم خوراکو ندی دا پیسو بارانو ندی نو چه کلا ہوائی چه دا نفل دے نو خلقو منزبان دے نظر ندے وقوما دا خلق دا تراہو غم ندے وڑے واللہ کا دا سنتو غم وڑے دے واللہ کا دا دین غم وڑے دے دا دا پیکاوڑو غم وڑے دے دا دا لڈوگانو غم وڑے دے دا پاخر کی چکر می پیسی تقسیمی گی دا دا حقو غمونو وڑی دی دا جسانو ٹول بیلڈنگ ورانی گی دا ہر چه خوراک چه دا عوامو نکی گی دی نفلونو سرکی گی دی زان نجوڑ کڑو شو عبادتونو سرکی گی دی زیاراتونو سرکی گی دیری مزیدی خوشور خلق دا نکی چه مٹائی دا لاسا لاڑا خلقوی اللہ تراو دی ویلی دی چی نشتا منگ نشتا ٹکے ندے کڑے منگ ویو چی دا فرض ندی منگ ویو چی دا واجب ندی منگ ویو چی دی تا سنت چی کم مقام ور کڑے شوے دے آغا مقام و مرتبہ دا سنتیت ندا دا صرف اور صرف نفل دی او دا اللہ پا فضل و کرم سرا دا اللہ دا کتابنا او دا محمد مصطفیٰ دا فرمان نبے دا چاہا پا درہم ثابت نکی چی دا نفل نا علاوہ بل چشے دی ہچوک بے ثابت نہیں شور بڑیر وکی شور زان لا خبر دا فساد زان لا خبر دا او دا فتوو کمپنی در سر دا دا فتوو فیکٹری در سر دا کمکل عوام در سر خڑیر دی بے وقوف خلقم در سر خڑیر دی ہر سباو کے خو قرآن او دا محمد مصطفیٰ دا فرماننا سوا دا دینا چی یا فرض دی پا امت کی یا نفل دی دریم شیبہ ثابت نکی خو قرآن کریم دیجے کی واجب خبر کڑے دا اللہ فرمائی بنی اسرائیلو باندی داود علیہ السلام لعنت لے گلے دے عیسیٰ علیہ السلام لعنت لے گلے دے اللہ دا دی انبیاء پا ذریعہ دوی باندی لعنت لے گلے دے ولی لے گلے دے نافرمانی کولا تجاوز کولو او بل کانو لا یتناہون عن منکر فعلوہو کما گناہ بے چخ پلا کولا آغی باندی بے شور اے قوما تراوی ڈیری ضروری دی کد دروغو پر خودل ڈیر ضروری دی جواب راکوے تراوی ڈیری ضروری دی کد ظلم پر خودل ڈیر ضروری دی تراوی ڈیری ضروری دی کد زنا پر خودل ڈیر ضروری دی یاد وساتا ملک دیار لس وکالا دنیا کی دروغ روان دی پا ورخڑو باندے ویلیشی خزا دروغ وائی خاون دروغ وائی ملا دروغ وائی امی دروغ وائی مشر دروغ وائی کشر دروغ وائی او دا دروغو پا مسئلہ کے اختلاف ہما زورا جواب راکوے دروغو متعلق نہ اللہ ویلی دی چھ روا دی نہ رسول اللہ ویلی دی چھ روا دی نہ اللہ ویلی دی چھ وڑا گناہ دا نہ رسول اللہ ویلی دی چھ وڑا گناہ دا بلکہ نسی قطعی سرا قطعی ثبوت اور قطعی دلالت نسنا ثابت تی چھ دا لو یا گناہ دا اور تمام عذابنا وہ دی دروغ پا وجہ باندے ملاویگی اے قوما دا دروغ سہارو بگاوے لیشی مولیانو دمر شور ور باندے تروسا کھڑے دے دوی دا دروغ خلاف دغا سے وہ سپوری کلیپو نکڑی دی
دوی د دروغو خلاف دغه سے اتفاقونه کړي دي همدارنګي په دې ملک ظلم کیږي د خلکو ځمکې نیولې کیږي خلکو نه خلک ښځې بوزي په دې ملک قتلونه کیږي په دې ملک ناروا کیږي په دې ملک خلکو خودکشي د غربت نه وکړي اے خلقا دا شومتیا او دا بخیلتوب کې د الله او د رسول په مابین کې اختلاف شته الله ویلی دی چرتا چې شومتوب او بخیلتوب وړه ګناه ده الله هم نه منع ګرځولی دی او رسول الله هم منع ګرځولی دی ټولې دنیا جیب کې پیسې ایښي دي زنا باندې ورکوي قتل باندې ورکوي ډمتوب باندې ورکوي خو لیکن د الله دین او غریبانو لی نه ورکوي مولیانو کلیپونه اتفاق سره پې کړي دي مولیانو چرته تندي کې ګونځه راغلی ده مولا چرته اوسه پورې چا باندې د کفر فتوا لګولې ده اے مولا صاحبہ د ظلم خلاف غلئے اے مولا صاحبہ او د شرک فی الحکم کیگی د ملک قانون د اسلام نشتا تور باندې غلئے ندی ور باندې کلپ وکا ندی چالا کافر ہوئے ندی چا باندې گوتا پورتا کا دروغ ویلے کیگی ستا غصہ نرازی قتل کیگی ستا غصہ نرازی دروغ ویلے کیگی تا بیان ونک قتلون کیگی تا اتفاق ونک اللہ سر شرک کیگی خبر پرستی کیگی تاسو اتفاق ونک اخپل ما بین کی یو بل تا کافر ویلے شی دا سوچا حرام دی تاسو ور باندې اتفاق ونک زناگانو آڑے خلاصی دی بقیدہ اخکار زناگانی کیگی لاہور کی مرکیٹونا کولاو دی پیخور کے پار چوک باندې خزے ولاڑی دی تا چرتا اتفاق سرا کلیپونا ونکڑ روجی خوڑلے کیگی تاسو چرتا اتفاق سرا کلیپونا ونکڑ مرے مسر نشوا غصہ مرا نغلا نمو د چاوا نغست د یوی کنجری نم تاسو نه دی اغسته د یو کنجر سړی نم نه دی اغسته د اسلام خلاف بیانونه کیږي افسران د ناشنا ظلمونه کوي تا یو اوس پورې د ډی سی نم وانه غست د ای سی دی وانه غست تا د گورنر نم وانه غست تا د بل یو افسر نم وانه غست خوچے کم مولا ستا میٹھایانو لگوتے وروڑی کم مولا ستا خدایی چیلنج کی کم مولا قرآن پا خلق بنی کم مولا رسول اللہ نا اللہ و چتگنی نو تا بیا اتفاق مراشی بیا وی چی پلانی سر منگ تاییدم کو بیا وی چی زمنگا یا وخبر دا باطل دے دا کافر دے دا فلانے دے اے قوم دا غلو پی جانے اے قوم د اسلام دشمنانو پہ جانے پا دروغو خلاف د دوی اتفاق نرازی د قتلونو خلاف د دوی اتفاق نرازی او د چغل خوریو خلاف د دوی اتفاق نرازی زناگانو خلاف دوی آواز نپورتائی پورتکئی شرک فی الحکم خلاف آواز نپورتکئی دزمکو نیولو خلاف آواز نپورتکئی او عوام تباہی کی گی دوی آواز نپورتکئی او خوراکونا آسمان تا ورسیدل آواز نپورتکئی حکمرانانو سیاستدانانو ټول پاکستانو خوړو د دوی اتفاق نرازی خو که کم مولا د دوی حلوا چیلنج کړه کم مولا د دوی خدایی چیلنج کړه کم مولا هغه ناروا لګوتې وروړي چې هغې کې د دوی فایده ده یا دوی جوړه کړې ده دوی بیا د یو بل اتحاد هم کوي دوی بیا په متفقه فتوی هم لګوي دوی بیا یو ځای نه د منیر شاکر نوم اخلي بل ځای نه د منیر شاکر نوم اخلي اے ستا د کلي ایسی ستا د کلي ډي سي ستا د کلي ایس ایچ او ستا د وطن گورنر ستا د وطن ایم این اے ستا د وطن سیاستدان دروغ وی زناگانی کئی حلکان گرزئی قتلون کئی مظلومانو باندې ظلم کئی رشوتون اخلی مولا نومی ندرزی که ویلے نشی مولا چو ویلے نشی که پیسے در تمیلاو دی مولا خبر والے اتفاق دی والے نرزی دا اللہ قانون پا دی ملک یو کالو ننشتا مولا سیب والے دی یو حکمران نمتاوان اغسطو سویا کال کیگی دا اللہ قانون لاندے او دا لارڈ میں کالے قانون برا مولا اتحاد دے نرازی آغا کفر ندے خلق وجلے کیگی دا کفر ندے خلق تڑلے کیگی دا کفر ندے اور الوگان اسمان تا ورسیدل خلق خود کشے کوي دا کفر ندے درو خلق ثواب گنی دا کفر ندے رسول اللہ خلق اللہ گنی دا کفر ندے امام بخاری خلق خدایت ورسو دا کفر ندے داتا گنج بخش باندې شرک کیگی
دا کفر نه دی. قبرونو ته ښځې ځي دا کفر نه دی. هلته بدکاری کیږي دا کفر نه دی. هیره منډیو کې ظلم او کفر او شرک او زنا کیږي دا کفر نه دی. پېښور د بدکارۍ نه ډک شو دا کفر نه دی. د هلکانو معامله په عروج ورسېده دا کفر نه دی. ملا صاحب ستا په جومات کې ستا ملا څه وکړل؟ د لاهور شاخسانې دی وګوره، د قاریانو شاخسانې دی وګوره. په بخاري د پاسه بدکاریانې وشوې، قرآن د پاسه وشوې. ملا اتفاق دی رانغې، غوسه نه شوې، خلق دې تیار نه کړه، مړو ته دې خلق نه که تیار، فساد نه جوړوي. د ملا نه علاوه او د بل افسر نوم نه اخلي چې کله مفتی منیر شاکر حق خبره وکي، د قرآن خبره وکي، د محمد مصطفی خبره وکي، ستا مری هم وپړسیږي، ستا سترګې هم سرې شي، ته غوسه هم شي، ته یې نوم هم اخلې. والله د ټولو نه لوی بې دینه تی عوام دې نه پېژني. عوام دې قرآن کریم وایي کانو لا یتناهون عن منکر فعلوه، چې یهودو باندې د لعنت لویه وجه دا وه چې دوی به کم کار کولو نو هغې ته به یې بد وی چې نه دا مه چړه. څه کارونه کیږي په دې ملک کې؟ ملا صاحب ستا مدرسه کې څه کیږي؟ د یتیمانو په نوم پیسې راځي او تا وله یو سړی کېنولی دی 2 کروڑه 3 کروڑه 20 کروڑه جمع شي او هغه تاله راغلی وي د طالبانو په نامه او ته ورته بیا یو غریب راوغواړې چایو پیاله دې ورته پخ کړې وي دروازه بند کې دا ټولې روپۍ هغه ته ووایي چې ته لاس پې کېږده چې ما قبولي کړي دي. هغه عجیز لاس پې کېږدي چې ما قبولي کړي بیا ته ورته وایي چې ما ته اوس بیا راوبخه. هغه یې تاله بیا دروبخي بیا هغه له 500 روپۍ ورکړي هغه رخصت کړي. په دې نمونه یې ته ځان ته حلالوي کربونه روپۍ. ملا صاحب دا هیله تا ته چا وښوده؟ د دې خلاف خو ته پانڅې دی. په دې ملک کې زناګانې نو خیر غلو باندې هم پرده اچولې ده. یو کله چې ملا حق ووایي هغې له دې بیا اتحاد راځي، هغې پروګرامونه جوړوي چې دا دې ووژل شي. سپېږمو کې در سړی شه فساد مه خوروه. قرآن کریم وایي کانو لا یتناهون عن منکر فعلوا لبئس ما کانوا یفعلون. قرآن کریم وایي چې ډېر بد عمل دی چې دا دوی کوي، چې کم کار پخپله کوي، کمه ناروا پخپله کوي، پخپله په خوله وایي چې فقهاو دا اصطلاحات جوړ کړي دي. مفتی منیر شکر بل څه ویلي مفتی منیر شکر بل څه ویلي ما همدغه درته ویلي دي چې الله طرف نه یا فرض دي یعنی ضروري شی دي، چې الله طرف نه یا فرض دي یعنی ضروري شی، یا نفل دي یعنی غیر ضروري شی، غیر لازم. دا فرض واجب سنت مستحب او مباح دا درجات فقهاو جوړ کړي دي. زه خو همدغه وایم. او تا بیا کتاب راغوستی وګوره امام بخاري لیکلي دي، خو امام بخاري ملا دی کنه ولې خدای دی. کله دې بیا راغوستی چې وګورو دا پلانکي امام لیکلي دي، خو غویا دا ملا دی کنه. کله وایي چې وګورو دا پلانکي محدث لیکلي دي، خو ملا دی کنه. زه خو همدا وایم چې دا مولیانو لیکلي دي. زه د ملا دین نه منم، د الله دین منم. زه د ملا بنده نه یم، د الله بنده یم. زه د رسول الله د امام بخاري د امام مسلم د عیسی علیه السلام د داود علیه السلام د ابراهیم علیه السلام بنده، زه د الله بنده یم. محمد رسول الله هم د الله بنده دی، ابراهیم علیه السلام هم د الله بنده دی. هغوی هم د الله خبره منله، زه هم د الله خبره منم. زه کافر شم او ته ملایان منې چې کتاب راخلې د ملا کتاب راخلې، چې کتاب راخلې د ملا کتاب راخلې او لګیا زما خلاف یې. نو زما خو همدا دعوه ده که نه چې د ملا نه علاوه تا سره بل څه شی. زه قرآن کې د الله خبره منم، ما تا ته د الله تعالی دین پیش کړی دی او ته یې منې چې او دا فقهاو ملایانو لیکلي دي. نو فقهاو ملایانو لیکلي دي خو بس لیکلي دي وي که د یهودو دین هم همدې نه خراب شوی دی. ملا صاحب چې ها مولیانو لیکل اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله
الله فرمای نیولی و مولایانو پیران په خدای باندې کمولا بوي چې روا دي دوی بوي چې روا دي کمولا بوي چې حرام دي دوی بوي چې حرام دي کمولا بوي چې وريزدا دوی بوي چې وريزدا کمولا بوي چې شینده دوی بوي چې شینده اے مسلمانا په کوم خبرو چې يهود کافر شوي دي پاغو خبرو تانه ولی څنګه جوړ شو په کومو خبرو چې يهود الله گمراه کړي دي په هغو خبرو تا نسبرګ څنګه جوړ شه زه یو کار کوم په کافر کېږم همغه کار چې ته کوې ته پې ولي کېږي دغه د مولیانو خدایي عوامو باندې نورا د مولیانو خدایي موږ نشو منلی د فقهاو خدایي پې نشو منلی موږ د بزرګانو خدایي پې نشو منلی موږ د یهودو خدایي پې نشو منلی موږ به د چا خدایي منو قرآن ووایه لعن الذین كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه دروغ بيويل من بيتنك ولا زنا کیگی منت نکوي شرک فی الحکم جاری دے منت نکوي لا قانونیت جاری دے منت نکوي غلاگانی جاری دی منت نکوي قتل قتال جاری دے منت نکوي نوجوانان تباہ کیگی منت نکوي تا تر اوسه پورې پاتېدلی تا په دې اتفاق کړی دی چې په موبایل کې بربند فلمونه راځي بلیو پرنټ پکې راځي زمونږ هلکانو ښځې خرابې کړې دا د بره د ناسا نه بندې کړی شي د هندوستان فلمونه راځي په هندوستان سره د دشمنۍ په نامه خربونه روپۍ خورې بیا د هغه فلمونه را خلاص کړي دي پابندي دې پې ولګي ملا صاحب دې دپاره ستا اتفاق نه راځي ستا اتفاق دې دپاره راځي اولو مفتي منیر شاکر ویلي دي چې تراوی نشته هیڅ په تورو خاورو موړ شي حلوا دې په نظر کې ده ستا دده به ثابت نه کړي چې دا فرض دي یا واجب دي یا دا عباداتو کې درجات رسول الله ښودلي دي ستا پدر به ثابت نه کړي داسې شور ولې کوي بقي پاتې شوه چې ته وایې چې یاره جي دا خو ډیر ظلم وکړه هله جي 1400 کالو نه فلانی شی را روان دی په ایمان وایه دروغ د 1400 کالو نه را روان دي او که نه نو جایز دي دا بې انصافي د 1400 کالو نه را روانه ده نو روا ده دا ګیري خریال د 1400 کالو نه د لوط علیه السلام زمانې نه را روان دي نو روا ده دا لیواتت دا لکانو بدکاری آغا د لوط علیہ السلام د قوم زمانه نه را روانه ده نو دا به سنتي بیا یا به فرضي په عمر باندې شی جایز کیږي نه مولا صاحب ټول خلکو په اتفاق کړی دی ټول پاکستان اتفاق کړی دی چې دا لاډ میکالي قانون ټیک دی ووټ هم وله ورکوي نو مولا صاحب څه وایي ټیک دی دا شرک نه دی دا ناروا نه ده دا ټول پاکستان نه دا ټولې دنیا مسلمانانو په جمهوریت اتفاق کړی دی نو دا به روایي د ښځې په تصویر اتفاق کړی دی دا رې ښځې تصویر په نادرا کې دا به روایي اتفاق یې کړی اتفاق څه شی ته به سبا دا اتفاق وکړي چې دا د امیانو چې څومره مال او دولت او ښځې دي دا زمونږ دي دومره ټنګونه والا چې وخوري چې یاد یې وساتي خلق اوس هوښیار دي یو شاعر وایي اشاؤں سے تھن کے لے کر سپنوں کا محل بنایا تھا اشاؤں سے تنک لے کر سپنوں کا محل بنایا تھا طوفانوں سے تنکے بکھر گئے کوئی وہاں گرے کوئی یہاں ملا صاحب د حلوا بلډینګ جوړوي هغه ورانیږي د لډوګانو بلډینګ جوړوي هغه ورانیږي عوامو باندې ټیکس مقرروي هغه ورانیږي نو ته بیا غوسه شې راپاڅې وایي چې سپنوں کا محل بنایا تھا ما خو د خوبونو یو لوی تعبیر جوړ کړی داسې مزې وایي داسې به موږ ناستو خلک به مټایانې راوړي طوفانوں سے تنکے بکھر گئے کوئی وہاں گرے کوئی یہاں گرے د حق انقلاب چې راشي ټولې تنکې او چې څومره شیان دې راجمع کړي وو به کله داسې یوسي و کله یې داسې بېدیني په چا منلی ګوره تراوی نفل دی او نفل سمجھ کرے کوه جایز شی دی 200 خو وکړه خو مرتبه به د ځان نه ته خدای نه یې چې شی فرض کړي نه فقها خدایان دي چې شی فرض و سنت کی نه محدثین خدایان دي چې شي له به مرتبه ورکي شي ته به مرتبه څوک ورکوي خر چا پیدا کړی دی د حرام مرتبه چا ورکړې ده غوا چا پیدا کړې ده
د حلال مرتبه چا ورکړې ده؟ ستا هغه پلار موله د حلال او د حرام مرتبه نشي ورکولی. نو ته به د فرض او د واجب او د سنت او د مستحب مرتبې څه ورکړې؟ ته یې څوک؟ ته اله یې؟ ته خالق یې؟ ستا محدثین او ستا فقها الهه دي؟ یاره دا ټوله دنیا یې مني، ټوله دنیا یې مني، منګه صرف اور صرف څوک منو؟ الله منو. عوام د ټول عمر په دې نومونو ولوټل. نو عزیزانو بل حدیث مبارک کې راځي، افسوس خبره دادا دا علماء کرام هغه روایتونه او حدیث منی چې د دوی خلو ته په لډوګان راځي. حدیث کې راځي ان عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ، د مسلم روایت ته، هغه فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرمایل، ما من نبی بعثه الله فی امت قبلی الا کان له من امته حواریون واصحاب. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی چې هیڅ یو نبی ما نمخ کې داسې نه دی تیر شوی چې هغه خپل امت کې داغه حواریین او صحابه نه وي، د هر چا خپل حواریین او صحابه وي. یأخذون بسنته ویقتدون بامره، هغوی د خپل پیغمبر په طریقه باندې روان وي او د هغوی اقتدا کوي چې هغه څه امر کوي دوی مني. یأخذون بسنته، د خپل پیغمبر طریقه خپلوي. د پیغمبر طریقه څه شی ده؟ پیغمبر کم عمل په کمې درجې کړی دی. الله پیغمبر د ځان نه عمل کوي که الله ورته رالیږي؟ پیغمبر د دین جوړونکی دی که د دین راوړونکی دی؟ هلکه جواب ټول راکوئ، په ایمان ووایه پیغمبر د دین جوړونکی دی که راوړونکی دی؟ په دې خبره ځان پوه کړئ. هغه چې څه راوړي هغه نه یې راوړي، چې هغه نه یې ثبوت نه وي، ځان نه یې څوک وایي، نو هغه به رسول الله پسې هغه تړلی. رسول الله ځان نه خبرې نه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مخکې به خلک و یاخذون بسنته، د پیغمبر طریقې باندې به روان وو. پیغمبر به یو شی چې کولو نفل به و، نو ده به هم چې کولو نفل به و. پیغمبر به یو شی چې اختیاري ګڼلو، ده به هم اختیاري ګڼلو. پیغمبر به چې ضروري ګڼلو، ده به هم ضروري ګڼلو. اوس به پیغمبر نفل راوړي، دی به وایي چې فقها ورته سنت ویلي دي. نو ته په ایمان دا د رسول الله مقابله ته کوي که څه کوم؟ رسول الله وایي چې دا نفل دي. نافلة لک قرآن ورته وایي، علیک نه لک، علیکو په لک کې تا فرق کړی دی، ما پرېږده. الله ورته وایي چې نفل دی. رسول الله وایي چې زه نفل کوم. درې شپې راووتمه، په څلورمه شپه ځکه راونوتمه چې دا شی لازمي نه دی، لازمي نه دی. دا نه، دا دوی چې وایي چې لازمي نشي، دا ټکې هم سور نه اخلي، لازمي نه دی. نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم درېیمې شپې ځکه راونوتو، په څلورمې چې هغه یې لازمي نه ګڼي، او ته په ایمان وایې تا لازمي ګرځولی دی که نه؟ جواب را کوه که نه؟ چې څوک تراوته نه راوځي خلک. دا ما چې اوس ویلي دي چې دا مستحب دی، زه یې کافر کړی یم که نه؟ تا چې فرض نه ګڼلی بیا یې دا شور ولې کوو؟ یو سړی ډاکټر له تلی و، چې کله د هغه چیکاپ یې کولو، اخوا دېخوا اخوا دېخوا بلګیانې پرې ولګو، ورته وایي چې کاکا ستا بلډ پرشر دی. ورته چې هېڅ ده پلانکي بچیو، ما ته وایي چې بلډ پرشر دی. هغه ورته چې کاکا همدغه دی بلډ پرشر دی. بیا یې ورله کنځلې وکړې، ورته چې کاکا دا دې بلډ پرشر دی. دا ته چې شور کوي همدا دي کفر دی. دا تاله چې غصه درځي دا لازمي ګڼل دي. که دا شی تا لازمي نه ګڼلی، شور به دی چې بلډ پرشر دی نه وی، کنځلې دی نه کولې، چې بلډ پرشر دی نه وی، غصه دی نه کوله. ملا صاحب چې زه درته ویم چې دا نفل دي او تاله پې زور درغلی دی، معلومیږي چې ته یې نفل ته یې فرض ګڼې. دا شور په فرضو کېږي، شور په غیر اختیاري عمل نه کېږي، شور په غیر اختیاري عمل کېږي، په لازمي عمل باندې شور کېږي. په خبره پوهېږي؟ یو شی چې اختیاري وي په چا باندې، لازمي نه وي، په هغې باندې څوک غوسه کېږي؟ یو سړی دی، هغه ستا نه نوکر دی نه دی مزدور دی، او تا ورته ووایې چې هلکه هغه هیټه راواخله دلته یې راوړه، هغه دله را نه وړه، سزا وله ورکوې؟ هلکه جواب را کوه، بیزته کوې؟ او که یو نوکر دی دی او هغه له ته تنخوا ورکوې، ورته وایي چې دا هیټه راوړه او را یې نه وړه، بیا څه شی کوې؟ معلومیږي چې غوسه کېږي سړی په لازم شي باندې.
چې په چا یو کار لازم وي دی ونه کړي نو سزا ورته میلاویږي. غصه سړی سترګې ورته وبس چې په چا شی لازم نه وي هغې باندې څوک غصه کېږي. ملا صاحب ته وایي چې زه فرض نه ګڼم نو د غصه کېږي ولې چې ته د غصه شوی نو دا ته فرض ګڼې. او خدای په دې خو زه پوهېږم چې ته فرض تراویح نه ګڼې. دا تراویح نه وروستو چې کوم شی راوځي پر وخت په الله دې واخلي دغ شي باندې غصه یې خو خو وایې نه که نه خو پټه ده خبره. حدیث مبارک کی رسول اللہ فرمایا یاخذون بسنته ویقتدون بامره. ہر امت والا ہر صحابی ہر حواری د خپل پیغمبر په طریقه باندې روان وي د هغه امر و نهی مني چې هغه د الله د طرفه کما امر و نهی راوړې ده. رسول الله فرمایي بیا رستو ناکاره خلق پیدا شي یقولون ما لا یفعلون کوي هغه وایي هغه خبرې چې هغه کوي وی هغه څه کوي نه او کوي هغه څه چې وي نه. دا دې حدیث کې راغلی یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون. وی بیا داسې خلک پیدا شي چې څه وایي هغه کوي نه او چې کم کوي د هغې امر نه وي شوی هغه الله د طرفه ور باندې فرض هغه د الله د طرفه مقرر ځان نه دین مه جوړوه. ملا صاحب رب ته وګوره دین کی یوازې منځونه نه دي صاحبه دین د اعمالو نامه ده دین د احکامو نامه ده دین د حقوق العبادو نامه ده کونډو ته رزق رسول دا د دین نامه ده گورا غریبانو تا پیسہ رسول دا دین دے یتیمانو تا جمع رسول او فقیرانو تا اڑ رسول. اے مسلمانا ملا صاحبہ ٹک دے چھ مالا بغوصوے ما باندے با دا کفر فتوے لگاوے خو زہران پا دے باندے اما چھ او سپورے پا دے ولی غصہ نشوے چھ دا دا امریکی یو ساس کہہ دے دو پولیو دا خو کور ترہ ترہ رسائے ٹوپک دے را باندے نولے دے ٹوپک پا زور باندی مالا کور کی دننا معشومتا چاہے خو خزی میں دے اڑو پسے پا قطار ادرولی دی ملا سے پا دے غصہ نشوے تا خود حق سیاسی لیڈر وہ سپورے ناموانا غستا چاگا کلا ہم حکمران جوڑی گی دے کلا ہم وزیر اعظم جوڑی گی نو دو پختنو خزے او دو پختنو سڑی پا قطار کی مری او بیزت کی گی اڑو تا پا قطار کے ادرے گما مرشما دو اڑو بجیرات نمیلاوی گی او پولیو زن نغوخاو ما زین اچاو ما پزور راوڑے او پزور پخلکی رکیا چاہی مولا تا خو پا دی سمونوی تا خو ترو سونوی چی دا پولیو ساس کے چی را تا کور تر رسوی دا اڑو ولی نر رسوی پولیو توئی چی وانا چوی شالے گی. مولا صاحب عوامو جان پوئی کے دا مولیانو پا دی چالونو ما تا حکمران وئی چی پولیو وانا چوی شالے گی اللہ وئی چی وڑو غذا نخوری مڑے گی مرگ ډیر سخت که شلیدل سختی نو چې دا کم شی باندې مرم دار له نه راکوي چې نه ته قطار کې ولاړ وړو ته مې ښځې قطار کې ولاړې ملا صاحب ستا خو په ما رحم رانه دی چې تا د حکمران نوم اغستی وي او ویلی دي وي چې دا د پنجاب والا و حکومت کله هم راشي زموږ ښځې قطار کې ودرئ تا ویلی دي چېرته تک نشي کولی مولانا صاحب او چې کله پکوړو او په میټایانو په مینچو څوک راشي سر ماتوي سر آی های لا به تر اوسه پورې عوامو نه وي پېژندلی ستا په لاس ستا په خوله باندې به ټوپک راخلي او ما به وجدي ستا په خوله باندې به ځان پسې برود تړي او ما له به راځي ستا په خوله چې ستا ټول انقلاب او ټول جدوجهد دی صرف د لډو او د مینچو د خوراک دپاره ده ستا ټوله بندګي صرف د خوراک دپاره ده کنی تا به دا آواز پورته کړی و چې مالا ساس کې کور ته راوړي یا به شلیږم یا به نه شلیږم خو زه ومې منله چې شلیږم مړېږم خو به نه که نه دا وړه راته کور ته ولې نه راوړي دا وړو کې مې ولې ښځې په قطار ولاړې دي ملا صاحب ستا اتفاق را نه کوي ملا صاحب که دا د رب دین وی په هر جومات کې به جدا جدا دین نه وی ملا صاحب دا د فقهاو دین دی دا د محدثینو دین دی دا ستا د اسلافو دین دی دا د مولیانو دین دی ځکه په هر جومات کې جدا او په هر جومات کې جدا دی ټولې دنیا مسلمانو کې په فرضو جګړه نشته تا چېرته اورېدلي دي چې د سهار 2 رکعته فرض نه دي 10 رکعته فرض دي
امی سوچ وکا اټول عمر به بدونه وي چې حلواګانې باخې او په ملا به یې خورې. په فرضو کې سهار 2 رکعاتو فرضو کې جنګ شته، ماسپښین 4 رکعاتو فرضو کې جنګ شته، مازدیګر 4 فرضو کې شته، ماښام 3 فرضو کې شته، ماسخوتن 4 فرضو کې شته. ټولې دنیا کې وګرځه دغې کې به جنګ نه وي. بریلی به هم دغه کوي، پنج پیری به هم دغه کوي، وهابي به هم دغه کوي، سنی به هم دغه کوي، شیعه به هم دغه کوي. هره بلا چې وي چې ځان ته مسلمان وایي دی کې به جنګ، ځکه چې دا دین دی، دا خدای را لېږلی دی. په دې کمو څیزونو کې چې جګړه ده دا خدای را لېږلي. ملا صاحب دا ستا فقهاو جوړ کړي دي، ملا صاحب دا ستا محدثینو جوړ کړي دي، ملا صاحب دا ستا علماو جوړ کړي دي. او زه د علماو د فقهاو د صلحاو د بزرګانو دین په ځان زه د الله دین منم. اعبدوا الله واتقوا الله ان اعبدوا الله. الله ما ته ویلي دي چې صرف زما به منې. ملا صاحب که د بل چا پکې وي ته مې پوی که زه بیا ستا دینم منم، خو پکې د بل چا دین منله دا جګړه ده. رسول الله فرمایي یقولون ما لا یفعلون. داسې خلق پیدا شي چې هغوی وینا کوي د هغو خبرو چې هغه کارونه خپله کوي. ملا صاحب ټول عمر وایي چې خیرات ښه شی دی کړی دی، ټول عمر وایي چې صدقه ښه شی دی کړی دی. یو ځای کې جومات وښیه چې تا وله ځمکه ورکړي ملا صاحب، یوه مدرسه وښیه چې تا وله ځمکه اخیستي ملا صاحب، یو ځای کې مدرسه وښیه چې د جیب پیسې دې پکې اچولي ملا صاحب. یقولون ما لا یفعلون. الله هم دغه وایي، الله تعالی هم دغه وایي، رسول الله هم دغه وایي چې وینا د هغو خبرو کوي چې هغې باندې عمل ټول عمر وایي چې دروغ ګناه ده وایي، ټول عمر وایي چې فساد ګناه ده او ملا صاحب فساد خالص ته جوړوي. دا مړي ستا د لاسه کي تا خلقو ته ویلي دي چې روا دي او دا واجب القتل دی، واجب القتل دی. راشه که نه ملا صاحب راشه، ته به غازي شي او زه به شهید شم، یا به ته کیدی شي چې شهید شي او زه به غازي شم. یو کار خو به یې که امیان ولې وجنې؟ حلواګانې ما او تا خورو، تنخواګانې ما او تا خورو، ګاډو کې ما او تا ګرځو، په منبر ما او تا ناست یو، جنتونه جهنمونه ما او تا ته ښه معلوم دي، او ته یې نه ګټې په امیانو یې ګټې د شودو غله. رسول الله فرمایي یقولون ما لا یفعلون. دوی ویناګانې د هغو خبرو کوي چې هغې باندې عمل، ویفعلون ما لا یؤمرون. او کوي هغه عملونه چې الله طرف نه ورته امر، الله امر نه دی کړی، الله امر نه دی کړی او ته یې کوي. په خلکو دې څومره دینونه جوړ کړي دي. دا تا ګنج بخش کې چې د چندې بکسونه خلاص شي 200 کسان یې شمارلی نه شي، دا دین ملا تا جوړ کړی. د قبرونو باندې لوی لوی ګمبتې جوړې دي او د غریبانانو د کوټو د اوسېدو ځای نشته. ملا صاحب دا ستا د لاسه. جماعتونه اسمان سره خبرې کوي ملا صاحب، د غریب سړي کور کې کوټه نشته، ستا د لاسه. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو مسجد نبوي د کجورو د ډکو نه جوړ کړی وی، لا باران به چې وشو لاندې او پکې اوبه ولاړې. جومات آبادیږي په عبادت، په سیمټو نه آبادیږي. تا د جومات آبادي اسمان ته ورسوله ځکه چې هغه د مهمان خانه ده او ستا د ګټې کمپني ده، او د غریبانانو د کور دپاره تا چاله ترغیب ورکړی دی چې دا غریبانان دا ښځې او دا یتیمانو باندې څه کېږي. د صبح خیبر پښتونخوا په عوامو څه وشول دا 15-20 سال؟ ملا صاحب ته چرته وي؟ تا ویلي دي چې دا خلق ولې قتلیږي؟ تا ویلي دي چې دا خلقو سره ولې ظلم کېږي؟ سرکار جدا ظلم کوي، طالب و ملا جدا ظلم کوي، افسر جدا ظلم کوي، خان نواب جدا ظلم کوي. ملا صاحب ته خو پانه څه دی؟ تا خو هېڅ ونه وې. تا له چې غوسه راځي صرف منیر شاکر له راځي، د واجب القتل صرف زه یم، د بېدینه صرف زه یم. ستا د حلواګانو دشمن یم، د دین دشمن، ستا د حلواګانو د میټایانو، ستا د دې خدایۍ دشمن یم. خدایي دې نه منم ملا صاحب، خدایي صرف د یو الله منم. رسول الله فرمایي یقولون ما لا یفعلون. دوی به کوي هغه، دوی به وایي هغه څه چې هغه به کوي نه. ټول عمر سطر یادوي. د ملا صاحب په کور کې شرعي پرده شته؟ کور مخې ته یې ودرېږه، ترور زوی، ماما زوی، تره زوی وښی به یې کور ته وځي نه نوځي. ملا صاحب تا خو په سوره نساء او سوره نور کې دا مسله موږ ته کړې ده، منې ولې نه؟ کم ملا اوسه پورې کور نه ورور بسلی دی چې ورته یې ویلي دي چې زما ښځه ستا محرمه نه ده، لحاظه ورور به مې جدا اوسېږي، زه به جدا اوسېږم. یوه زوم له لور ورکې او 10 لوڼو کې دې زوم وځي نه نوځي. ملا صاحب دا ولې نه منې؟ یقولون ما لا یفعلون. هغه خبرې به کوي چې هغه به وایي چې کوي یې
ويفعلون ما لا يؤمرون. او بیا به په هغو خبرو ټینګ ولاړ وي او زور به پې کوي، جګړه به پې کوي چې د کمې امر نه دی شوی. 12 امر نه دی شوی، دی پې ځان وجني. ته خو ووایه چې 12 به نه کوو. او فرض مونځ مه کوه، کور کې کښېنه، فرض مونځ مه کوه. خلقو ته وایه چې فرض مونځ نشته، جګړه به کېدی شي در سره ونه کړي، خو ته ورته ووایه چې 12 نشته، چې نیلي دی اچوي که نه دی اچوي. ځکه الله فرمایي ویفعلون ما لا یؤمرون. نو اوس الله پیغمبر څه وایي؟ پیغمبر وایي چې کله داسې خلک پیدا شي چې وایي کم څه هغه کوي نه، او چې د کم څه کوي د هغې امر نه دی شوی، نو رسول الله فرمایي فمن جاهدهم بیده فهو مؤمن. داسې مولیانو سره، داسې بېدینه خلقو سره چې کله څوک لاس سره جهاد وکړي نو دا مؤمن دی. ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. څوک چې په ژبه داسې خلقو سره جهاد وکړي مؤمن دی. ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. څوک چې زړه کې داسې سړي سره جهاد وکړي په زړه باندې، دا مؤمن دی. چا سره؟ هغه چا سره چې هغه کم څه چې وایي کوي نه، او کم څه چې کوي هغه راغلي نه وي. نو داسې خلقو سره به په ژبه باندې جهاد کوي، په لاس به جهاد کوي، په زړه به یې بد ګڼې. ولیس وراء ذلک من الایمان حبة خردل. وایي که چېرې داسې خلقو نه د چا نفرت نه وي، جګړه ورسره نه وي، نو د دې سړي په زړه کې اډو ایمان نشته. بیا ملا صاحب دا تا نه وایي. د دروغو خلاف جمع نشوي، دا ښځې قطارونو کې ولاړې دي جمع نشوي، خلک بچي خودکشي کوي ته جمع نشوي، خلک دروغ وایي تا کلیپونه ونه کړل، خلک ظلمونه کوي تا کلیپونه ونه کړل. او یا کاله کېږي په دې ملک کې لاډ میکالي قانون بره دی، قرآن لاندې دی، تا کلیپونه ونه کړل، غولی ژوند دې تېرېږي، ښه ښکلی ژوند دې تېرېږي. او چې څوک وایي چې تراویح نشته، ته غوسه کوي. دا سنت نفل دی، ته غوسه کوي. ملا صاحب الله گواه دی چې دا نفل دی، الله گواه دی چې دا رسول الله سنت نه د نفلو په تور کړي دي. قرآن پې گواه دی، حدیث پې گواه دی، او ته په خپله پې گواهی چې څومره کلیپونه دي کړي دي، د مولیانو کتابونه دي ښودلي، دا پلان کې عالم لیکلي، دا پلان کې عالم. ته ماته د خدای کتاب وښایه او د رسول الله کتاب وښایه، نر به دې وګڼه. ما درته د الله او د رسول دواړو خبره دلیل سره ښودلې ده. ته یو کتاب د بنده نه علاوه وښایه، ته چې هر یو دلیل پیش کوي هغه به د بنده وي. نو په ایمان وایه د بنده او د ملا خبره به اوچته وي که د الله خبره به اوچته؟ د الله خبره به اوچته وي. بهرحال یو بل روایت درله بیانوم. ابو داود ذکر کړی دی 3755 کې، بابن اذا رأى الضيف منکرا رجع. باب دې په دې بیان کې چې کله مېلمه چاله ورځي هلته ناروا شی وګوري نو واپس نشي. علي رضی الله تعالی عنه ته چا ډوډۍ کړې وه، ورته وایي چې جی زما دعوت دی. فاطمه رضی الله تعالی عنها او علي رضی الله تعالی عنه د کورنۍ دعوت رشتہ دار به و. نو فاطمه رضی الله عنها ورته وایي علي ته چې که رسول الله راوغوښتی شي هم ډېر خوند به وکړي چې د روټۍ په یو ځای وخورو. هغه صحابي هم ډېر خوشحاله شو چې هو رسول الله به هم راوغواړو. رسول الله له هم دعوت ورکړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله راغی او د چوکټ باندې ودرېده، پردې نه ننه چې نظر واچولو، د هغه سړي په کور کې نری نری ریښمینې غونې داسې ښایسته ښایسته پردې لګېدلې، د ریخمو میخمو نه خو پردې لګېدلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دروازې نه واپس شو. فاطمه رضی الله عنها علي ته ووایي چې د رسول الله ولې واپس شو؟ صحابي ووایي چې هله را واپس یې کا. علي رضی الله تعالی عنه د رسول الله نه پوښتنه وکړه یا رسول الله ولې؟ ورته ووایي چې زه د داسې خلکو خوراک نه کوم چې د هغو کور کې د اسلام نه خلاف تبذیر او فضول خرچیانې وي او په دیوالونو یې کپړې او پردې را ځوړندې کړي. ملا صاحب ته تر اوسه پورې څومره ډوډیو نه واپس شوی؟ ستا د الله په ذات قسم څومره ډوډیو نه واپس شوی؟ تاله چې څوک لاس میلوي لاس کې کړی وي، څو خلکو نه دی کړی شلولي دي، څومره خلکو نه تا غاړې نه دا زنجیرونه او دا لاکټې او دا شیان شلولي دي. ستا صرف نظر په دې جیب وي چې څوک دې ښکاره کوي بقي پاتې شوه. دا یره جي مفتي شي دا وجل غواړي، دا یاد وساتا یہ بازی خون کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے، یہ بازی خون کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے، ہر گھر سے مفتی نکلے گا تم کتنے مفتی مارو گے. دا د حق آواز دے، اللہ بے نور چلوی، دا لازم اور یا غستے دا
هر وخت کې چې حق پرست پاسېدلی دی او هغه د الله کلام په خلکو منلو کوشش کړی دی او رسول الله باندې چې کوم دروغ تاسو ورتړلی دي د حدیث په نوم او هغه دا کوشش کړی دی چې د رسول الله لامن د دې دروغو د دې افترا نه پاکه کی نو تاسو په هغه د کفر فتوا لګولې ده تاسو سره شوي یې تاسو کلیپونه کړي دي تاسو عوام په خپل اعتماد کې اغستې دي هغه مو پې وجلی دی خو الله بل پیدا کوي الله بل پیدا کوي ای عوامو خدای ته وګورئ د الله کتاب سره کلک ودرېږئ د مولیانو خبرې مه منئ د چا خبره ومنئ وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین